هر سړی زی روډ راکني کوسه راکني لخته بندي ولا بندي او د هغه ځنه د اوبو د پیپ دراوستو هر سړی کوشش کوي. جی قدرمن کتونکو د پروګرام په دې برخه کې دا وغزه د کوز ډیر تحصیل دینزي جنگو کلی کې ولاړ ما د دې کلی د سکو د اوبو مسله ده ځکه چې د دې کلی یو روډ تله د هغې نه اغړې ته د دې ټي ویل جوړ دی او کله چې کوم د زیاتره حصہ هغه نمرخاته طرف ته ده او هر سړی د ټي ویل نه اغړ چې کوم روډ درې انچې پیپ تله د هغې نه هر سړي ځان له اوبه راوستي دي ځکه چې د هغې نه بغیر چاته اوبه نه رسي. اوس هم خلک په موټرو باندې کوشش کوي چې اوبه ورسي خو دغه پیپونه چې دي راوستي دي دا ټول تقریبا د یو ځای نه اخیستی شوي دي په یو ځای کې راغلي دي په یوه کوڅه کې راغلي دي او بیا چې کوم خلک دلته استعمال کوي د خپلو اوبو نو هغه څښا اوبه بیا د هغه پیپونو سره میلاویږي د هغه اوبو سره میلاویږي او دغه خلک د څښا اوبو په څکو باندې چې کوم دی نو مجبور دی. نو په دغې حواله باندې به مونږ د دې ځګي د ولس سره خبره کوو چې یاره دوی خپله دا مسله دوی ته رقم وخت نه پیښه ده او دا خپله مسله چې کوم دی نو دوی متعلقه ذمهدارو ته که هغه سیاسي دي که د محکمه پبلک هیلت دي هغې ته رسولې ده او که نه ده او که فرض که رسولې ده نو هغې تر اوسه پورې په دې حواله باندې کوم هغه ګامونه دي چې هغه پورته کړي دي په دغې حواله باندې به د دې ځګي د ولس سره خبره کوو. زما نوم محمد ابرار دی د دې جنګو اوسېدونکی یم تقریبا تر ډېر وخت نه دی کوی دا لین چې کم دی نو دا مین کنیکشن په دې روډ باندې چې کم کورونه دي زیات هغو ته لږې لږې اوبه ځي او نور چې زمونږ کم مین کلی نو په کې یو کور ته هم دا اوبه نه ځي او د ډېر وخت نه مطلب د دې وجې نه دا بلونه هم د دې سکول دا خلک نه داخلېږي کوی دا او لکه تکلیف په وجه چې یاره اوبه ورته نه راځي نو بل به د کمې غاړې داخل کړو او لکه نور هم دا نالۍ هم دي پیپونه ټولو ساکلي دي په دغه ځای کې لکه کم از کم 3 انچې پیپ دی د کنیکشن او په دغه ځای کې 300 کنیکشن یې د دې نه تللي دي نو د دې به سهل راوځي 300 کنیکشن د 3 انچې پیپ نه لاړ شي د دې پیپ کې د اوبه چاته پاتې شي چاته به لاړ شي هېڅ دغه نشته دی واده اورېده لکه دغه زموږ دغه اپیل دی حکومت ته چې موږ د دې اوبو د ټول کلي لپاره داسې یو سیسټم وکړي چې هر سړي ته دا اوبه لږې لږې لاړې شي او څه طریقه کار یې داسې وشي چې مطلب ټول خلک خوشحاله شي انشاءالله دوا به هم کوي د حکومت ته او ټول خلک به خوشحاله وي زموږ دغه بس ارمان دی بس زموږ خو دا بیان دی که نه چې لکه د دې ټیبل نه زموږ د کلونو ته سر نه چې کوم دی اوبه نه سپلای کېږي بیپونه ټول په ښکته دي اوبه په ښکته دي زموږ بره جنګبور ته سر نه اوبه راځي نه په یو پیپ کې د سر نه اوبه نشته دی زما دغه بیان دی زموږ حکومت ته دا خواست دی چې زموږ د دې اوبو د څه بندوبست وکړي یا زموږ له ټیبل وباسي او که ټیبل نه وباسي نه دغه ټیبل د څه بندوبست وکړي چې زموږ دا کلی د خپل حق د اوبو سیراب شي. ما نوم رستم علي د دې جنګو اوسېدونکی یم زموږ د جنګو د ټیوبویل ډېر وخت نه کله اکثر موټرس په دي یا او د دې مطلب د اهلکار چې کوم دی هغه هم اهل لري د ډیوټۍ کولو نمبر 2 خبره ده چې د دې څونه اوبه دي نو یو پیپ په ښکته تل یو ببر راغلی په ښکته پیپ کې اوبه دي ببر پیپ کې اوبه نه راځي د جنګو مین کلی چې کوم دی نو هغې ته مطلب کم کم 150 کورونه دي هغه کې یو کور ته هم صحیح اوبه نه راځي نو دا حکومت سره دا اپیل ده چې د کم از کم د بر سایډ چې کوم کورونه دي جنګو سادات محله چې کوم ده دوی ته جدا کنیکشن وکړی شي او جدا پیپونه ټیوبویل ته کولی شي. موږ د جنګو د کوی نه ډېر زیات تکلیف ته اوبه نشته او حکومت ته پکار دی چې د دې په باره کې څه دعا وکړي او څه د جنګو د عوامو ته ډېر زیات تکلیف دی او څه اخلاص او دعا ته وکړي. ما نوم مشم خان دی او زه د دې کلي جنګو یم رهایشي یم او زموږ د ډېر وخت نه د اوبو دا مسله ده چې موږ ته د اوبو لاین پیپ غټ چې دی د هغې ضرورت دی او کله که موږ ته په دې کې ډېر مشکلات دي چې موږ د کنیکشن د روډ نه هاغل نه کړی دی او اوس هم ډېر خلک پاتې دي چې د هغو کنیکشن نه دی شوی او لهذا زموږ دا مطالبه ده چې موږ ته یو غټ پیپ ولګولی شي چې دې طرف ته آبادۍ طرف ته چې خلک دا کنیکشن هم په اسانۍ باندې اخیستی شي او بل دا چې موږ ته کله کله اوبه هم په اسانۍ باندې رارسي. ټیوبویل چې دی نو دا د کلي نه نرخواته طرف ته دی او کلی چې دی قبلې طرف ته دی د ټیوبویلو او کلی نرخواته طرف ته دی نو چې موږ ته دا غټ پیپ ولګي غټ پیپ کله که دې طرف ته واوړي نو موږ ته به د دې کنیکشنو د خلکو ته د جنګو د خلکو ته د اساني شي. نو مهرباني دا وکړئ چې موږ زموږ دا مسله حل کړئ او دا ډېر وخت نه دا مسله ده او دا پیپونه موږ کله کله دې روډ نه دا غړ نه راړولي دي او دا پیپونه داسې په دې کوڅو کې خواره پراته دي نو دا کله که زموږ دپاره هم ډېر مشکلات دي او دا لارې کوڅې پې هم خرابې ښکاري کله ښه نه ښکاري. مهرباني وکړئ
چې موږ ته زموږ د اوبو دا مسله حل کوي چې د خلکو د لږ اساني پیدا شي. زما نوم شمشیر علي دی د دې جنګو اوسېدونکی یم. ته چې کوم دی د دې اوبو ډېر سخت تکلیف او ډېر سخت یو قسم له یو غم ورته ووایو د غم سره مخ یو چې یو خو زموږ ټیبل هغه طرف ته دی او د کلي دې طرف ته دی د هغې په وجه باندې د اوبو رسایي دلته کې تقریبا ناممکنه ده. هر سړی ځي روډ راکني کوڅه راکني لښتی بندی وله بندی او د هغه ځای نه د اوبو د پیپ د راویستو هر سړی کوشش کوي. د هغې په وجه باندې د کلي کې د صفایۍ او د اوبو د ترسیل چې کوم هغه نظام دی هغه ډېر ګډوډ شوی دی. یو سړي ته هم اوبه نه رسي، هر سړی د بل سره په شر په غویمه دی. زموږ د حکومت وخت دا درخواست دی چې په دې مسله باندې فوري توګه دې باندې غور فکر وکړي، د کلي ته خپل په ځان له په توګه باندې یو ښه په بهترین انداز باندې یو پایپ لاین نه ولي چې د هغې وجې نه د تور پیپ دا لانجام ختم شي. دا خلک به هم د دې سختې نه تقریبا زم چې خلاص شي، ولې هر سړی سر راځي او د پیپ نه هوا وباسي نو اله وکړه وبځي. ټیبل هلته دی، کورونه دې خوا دي. نو متعلقه انتظامیه ته زما دا درخواست دی چې بهرماني وکړي او په دې باندې زر تر زره نظر واچوي او د دې خلکو دا ستونزې او د مسلې چې زمونږ د کلي ته راله او زمونږ حل یې واغستو. زمونږ کلي کې ټیبل هغه طرف ته دی او پیپونه دې غاړې ته راوښتي دي. ټول په دې لارو کې ګډوډ پراته دي. د دې نه زمونږ لښتي بند دي چې باران وشي نو پیپونه په لښتو کې دي، لښتي بند شي او بل لارو ته راوخېږي او د کورونو نه د څښا اوبه راوتې دي. نو بس د دې نه هم لویه مسله ده. دا هر ټایم کې لکه لښتی بندېږي او بره دې لارو ته راخېږي. زما نوم حسن شاه دی، د جنګو اوسېدونکی یم او زموږ د دې کلي د اوبو ډېره غټه مسله ده. د دواړو کلیو دغه ډېره غټه آبادي ده او دغه یو کوی دی او دا کوم پیپونه چې تللي دي نو ټول په اسخان نالو کې هم تللي دي او ډېر په یو ځای غټ پیپونه تللي ځای په ځای تلیکونه هم کېږي. دغه دپاره زموږ پرون د کمیټۍ ول راغلي تصمیم ول هم دغه کړی جوړه کړې چې پیپونه پرې وتړو چې خلکو کار د څښا اوبه نه ځي او چې دې څخه موشي یا دویم کوي څه بندوبست وشي خلکو ته اوبو ډېر زیات تکلیف دی. زه په دې باندې چې کوم چارواک دي چې هغوی په دې باندې څه عمل وکړي نو زموږ دپاره به ډېر ښه خبره وي.